السلام علیکم. ملګرو تاسو ټول ته مسله راغلی وي، فیسبوک به مو لاګ آوټ شوی وي. بیا دا زما په خپل هم دا مسله راغلی ده، ستاسو به هم دا مسله راغلی وي. تقریبا په ټول ملک کې نه چې بلکې په ټوله دنیا کې دا ټیکنیکل یو مسله راغلی ده، یعنې فیسبوک ټوټل لاګ آوټ شوی دی او د دې چې کوم باني دی د هغه طرف نه هم ټویټ شوی دی چې څه وخت پورې څه ټایم پورې به دا وي داسې. نو لہذا تاسو په دې کې کار مه کوئ، تاسو خپل پاسورډ وغیره مه چینج کوئ، ځکه چې بیا د آی ډۍ د بلاک کېدو، د پیج د هیک کېدو یا بلاک کېدو مسله وي. نو نه د چا اکاونټ بلاک شوی دی، نه د چا اکاونټ هیک شوی دی، نه د چا چې کوم فیسبوک پیج دی هغه هم نه دی هیک شوی، نه بلاک شوی دی. او نه دا مسله یوازې په پاکستان کې د ډېر کسانو چې زموږ په پاکستان کې ممکن چې په فیسبوک بین ولګېدو، خو دا په پاکستان کې دا مسله نه ده، دا د پوره دنیا مسله ده. سعودي عرب سره زما کانټیکټ وشو، هغوی هم چې دلته داسې مسله ده، دوبۍ والا سره داسې مختلف 4-5 کنټریز سره زما رابطه وشوه، نو د ټولو هم داسې مسله ده. نو په دې کې د خفګان څه مسله نشته، دا ټیکنیکل مسله ده. د دې چې کوم باني دی د هغې د طرف نه هم دا اطلاع ده چې دا یو ټیکنیکل مسله ده، دا مسله به موږ ډېره زر حل کړو او دوباره به بیا تاسو په فیسبوک باندې خپل چې کوم اکټیویټیز دي د روزمره نه به کوئ. نو څه قسمه دې کې کار ونه کوئ، خپل پاسورډ چینج نه کوئ، بار بار ټرای ونه کوئ، ځکه چې بیا دا بلاک کېدی هم شي، بیا به ستاسو اکاونټونه نه کولاوي، تاسو به بار بار بیا اس ام اس کوئ، تاسو به بیا بار بار کمنټ کوئ چې یاره زما خو داسې مسله راله، داسې مشکلات راته راله، نو بیا به مو اکاونټ هم خراب شي، پیجونه به هم خراب شي. نو لہذا دې سره هېڅ قسمه چیړ چاړ مه کوئ، څه وخت پس به پخپله دا مسله حل شي. او که مسله چاته بیا هم څه قسمه مسله وي یا نور مختلفو ملکونو کې کار نه کوي یا په کومو ځایونو کې دوباره کار شروع کړو، نو زموږ سره کمنټ سیکشن کې رابطه کولی شئ یا په وټساپ هم رابطه کولی شئ. دا ویډیو مې د دې لپاره جوړه کړه چې تاسو ته پته ولګي چې ستاسو نه خپل اکاونټونه هم خراب نه شي او ستاسو چې کوم پیجونه دي هغه هم خراب نه کوئ. نو بار بار خپل پاسورډ چینج کولو کوشش مه کوئ او ویډیو د مختلفو ملګرو سره شیر کړئ، شریکه کړئ چې هغوی ته هم پته ولګي چې ستاسو اکاونټونه وغیره داسې خراب نه شي. اوس ما لره که اجازت، السلام.